څه دی پکې؟ د اسلحه ده پکې جی. اسلحه ده جی. هغه دغه ډرایور په الحال آزاد گرفتار ډرایور چې دا وخت اطلاع وا د لنډاکي چک پوسټ کې موجود یو د سواد پولیسو ته اطلاع ده چې سواد ته اسلحه را روانه ده او یقینا چې دلته کې دا وخت کاروای سٹارټ تا کلیم جان خان او اس ایچ او اختر ایوب خان په نگرانۍ کې ګورو چې د گاډي نه اطلاعات دي چې آیا د دې گاډي اطلاع صحیح او کنه. کلیم جان خان څه دی پکې؟ د اسلحه ده پکې جی. اسلحه ده جی. هغه دغه ډرایور په الحال آزاد گرفتار ډرایور د گرفتاری احکامات چې جاری شو او د گاډي کې چې ده اسلحه موجود و. دا د ټیک شو جی. د گاډي ډرایور چې دی هغه پولیسو په خپل ورقه کې واغستو په دې گاډي کې چې دی اسلحه موجود و. نور تفصیل به معلومه دلته کې پولیس نپری چې دی هغه موجود ده. اختر ایوب خان دره ته وایي چې تاسو ته صحیح اطلاعات د دې گاډي په حواله باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته دا اطلاع و چې سواد ته په باري مقدار سره اسلحه را روانه ده چې یو سوزوکی پیک اپ پي او په دې اطلاع و چې دا به اسلحه راوړي او په باري مقدار سره به راوړي. نو هغه سوزوکی چې هغه موږ حسب نشاندهي مخبر چې هغه موږ قابو کړی دی. دا کم ځای نه راتله او څونه اسلحه د دې معلومات خو به اوس کېږي چې د ملزم نه موږ هغه انټروګیشن وکړو چې دا د رقم ځای نه وړي دا رقم ځای ته وړي او موږ ته داسې اطلاع و چې دا به رسخاکوټ نه راځي او وړي به په برابانې سواد ته. دا وخت جی د سواد پولیس په لنډاکي چک پوسټ لویه کامیابی تر سره کړه. سواد ته اسلحه راتله د سخاکوټ نه چې د چپس یو گاډي او پاغي کې داغه په د چپسو د کارټونو نه دنه چې دغه اسلحه پټه شوی دغه تفصیل به هم معلومه. کلیم جان خان درته وای عموما د لنډاکي چک پوسټ کې چې کوټلي ګامونه پورته شوی او تاسو د دغه رنګي د دینه مخ کې چرس اسلحه او شراب چې کوم راتله غم برآمد شو. دا وخت تاسو یو لویه کامیابی ومنتسوای په دی حواله. نو بدل الله تعالی دې مهرباني زموږ افسرانو انتیک کوششونه دا او هدایت دي دا په هدایت موږ عمل درآمد کوو او دا چې پوسټ موږ ډېر د خړې دي ټټ خړې دي په دې کې موږ نه خبرې ډېر په احتیاط او په سختۍ سره کوو. جهان مننه. اختر ایوب خان اس ایچ او تانه غالګي موجودو نن یو لویه کامیابی په لنډاکي چک پوسټ باندې دوی ته ملاو شو او دغه رنګ دینه مخکې چې د منشیات یو باری کیمپ چې دوی ناکاره کو د سب ډیویژن بری کوټ چې کم های پروفایل منشیات پرو شو دا غوي ګیرای هم تنګ کړی دا او د سواد نه په تختیدو مجبور کړی دي عوامو ته دی خاصو کو چې خپل انفارمیشن زموږ سره زموږ د واتس اپ په نمبر باندې شیر کوي چې دا معاشره پاکول چې دی په دې کې د پبلک به هم یو لوی کرداري. د کیمرامین عزت حسین سره سہیل باچا لنډاکي سواد.